أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. مخکې آیاتونو کې د شیطان د وسوسې متعلق تذکرہ بیان شو. شیطان خپل حسد ښکارا کو. آدم علیہ السلام او بیبي حوا هغه په خپل داو او دوکه کې راوستل. آدم علیہ السلام هغه میوه خوړه د جنت، د الله د طرف نه په عتاب راغی، زورن رااله. بیا آدم علیہ السلام توبه وباسله، الله تعالی ولا توبه قبول کړه او الله تعالی په رحم وکړه. داغه تذکرہ په دې مخکې آیاتونو کې بیان شو، تفصیل بیان شو چې کوم انداز سره شیطان چې کومنو آدم علی السلام ته دوکه ورکړی و او بیا په کوم انداز باندې د الله تعالی په دربار کې آدم علی السلام چې کومنو غزاری وکړه، توبه وباسله. دا الله تعالی خصوصي رحم او کرم آدم علی السلام ته متوجه شو او هغه توبه ولا قبول کړه. اوس په دې آیاتونو کې الله تعالی حکم کوي آدم علی السلام او بیبي حوا ته چې تاسو اوس زمکه تلاړ شئ، کوش شئ، نور باقی ژوند به تاسو په زمکه باندې تیروي چې سوره پورې ستاسو ژوند مقرر دی او زما د احکاماتو انتظار کوي چې کله زما د طرف نه څه حکم راشي بس ته او ستا اولاد د هغې تابعداري کوئ. څوک چې زما د احکاماتو تابعداري وکړي هغه خلک کامیاب دی. په هغې باندې به نه په دنیا کې څه پریشاني وي او نه به په آخرت کې چې کوم هغې ته څه مشکلات او پریشاني وي. او کم خلق چې زما د احکاماتو نه انکار کوي، تکذیب کوي، مخالفت کوي، الله تعالی وایي چې د هغې دپاره همیشه دپاره د جهنم اور دی. یعنی د کفر د شرک زندگی تیره کی او د الله تعالی د احکاماتو نه انکار کوي نو همیشه دپاره د هغې دپاره د جهنم اور دی. نو ځمکې ته د راتلو حکم آدم علیہ السلام بیبي حوا ته چې الله تعالی وکړو د هغې تذکره په دې آیاتونو کې بیانېږي. د هغې نه مخکې الله تعالی ورته وایي چې اهبطو، کوز شئ تاسو. نو هغه د جنت نه کوزېدلو، خو چې کله آدم علیہ السلام توبه وباسله الله ته په زارای باندې شو، الله ورته توبه ماف یعنی هغه د هغې لغزش یې ورته ماف کړو او رحم یې پرې وکړو. نو اوس دې ځای کې دا حبوط یعنی دا را کوزیدل چې د آدم علیہ السلام دی نو دا د عتاب په دور باندې نه دی چې ګینه زورن ول ورکې د هغې په طور باندې را کوزیږي، نه، دا را کوزیدل ځمکې ته چې دی نو دا د اصل مقصد دپاره دی چې د کم مقصد دپاره الله تعالی چې کومنو آدم علیہ السلام پیدا کړو. آدم علیہ السلام الله تعالی پیدا کو او د آدم علیہ السلام نه به چې کومنو د انسانی نسل خورئ او بیا به په ځمکه باندې د الله تعالی خلافت او نیابت کوي. نو اصل مقصد د انسان د پیدایش هغه په ځمکه باندې خلافت او نیابت دی، د الله تعالی د احکاماتو نفاذ دی. نو د هغې دپاره الله تعالی دې ځای کې حکم کوي چې تاسو کوز شئ، لاړ شئ، په ځمکه باندې ژوند تیروئ او زما د وحي زما د احکاماتو انتظار کوئ. یعنی اولاد به پیدا کیږي، بیا به په هغې کې پیغمبران راځي او هغې ته به زما د طرف نه چې کوم احکامات هغه جاری کیږي او هغه به خپل قوم ته خپل امت ته بیانای
او پاغي باندې بدای چې کوم عملوم کوي او نور خلقو ته به مرسي. نو اصل مقصد چې کوم د انسان د پیدایشو هغه ته په دې آیاتونو کې الله تعالی اشاره کوي. او شیطان چې کوم نو جنت نه الله تعالی مخکې راو باسلو، نو شیطان څنګه ورسېد دای ته د وسوسې د پاره جنت ته دوباره؟ نو دا غیر مفسرین مختلف جوابونه کړی دي. یو جواب دا کړی دی چې شیطان خپل نو تله بلکې وسوسه دور په زور سره کړی و، دا غي په زړونو کې وسوسه اچولې و، د وسوسې په بنیاد باندې دای دامي و خړه. او بل توجیه پکې مفسرین دا کوي چې انسان دا چې کومنه د مار په شکل کې یا داسې په بل شکل کې دی الته کې رسیدلو. او بل توجیه پکې دا کوي چې شیطان چونکې د جناتو نه دی او جناتو ته الله تعالی بعضی تصرفات ورکړي دي، بعضی قوتونه ورکړي دي، ځکه دا یو باریک جسم دی او دته الله تعالی بعضی طاقتونه ورکړي دي. نو په هغه بنیاد باندې د ځان جنت ته رسولو او برای راست چې کومنو آدم علی السلام ته چرن وسوسه اچولې و، یعنی صرف وسوسه نه و بلکې مخامخ خبره اترې ور سره کړې دي او د یو نیک صالح په شکل کې ور سره ملاو شوی دی. د آیاتونو د نبض نه دغه خبره معلومیږي. او چونکی مقصدم اصل کې داو چې آدم علی السلام به د جنت نه خامخا دنیا ته راځي، د دنیا ته دراتلو د پاره خو به خامخا سلار هغه اختیاروله. نو د دې د وجه نه د کلار دا د الله تعالی ته منظور و او د الله تعالی په علم کې و چې کیږي بم دک سه. او سو وخت پورې آدم علی السلام جنت کې زکه پاتې کو چې آدم علی السلام د جنت نزاعی په خپل باندې وویني او د آدم علی السلام اولاد چې څومره دي چې هغه کې په دنیا کې د جنت هغه شوق د هغه په زړه کې پروت وي چې د دنیا کې داسې عمل اختیار کې چې د جنت د تلو والا عمل هغه وي. نو په دغه بنیاد باندې چې کومنو سرز جنت کې پاتې شو او بیا جنت نه دراتلو د پاره اومدکه طریقه اختیار شو چې شیطان هغه په دوکه کې آدم علی السلام واچو او بیا چې کومن داغي په وجه باندې د جنت نه راووتو او بیا پزمکه باندې الله تعالی هغه ته سکونت اختیار کو او ورله چې کومنو اولاد ورکو او نسل انساني هغه سلسله الله تعالی داغي نه خورق کړه. او دا د دې لپاره چې په انسان کې دوه ماده دي، یو د خیر ماده ده یو د شر. نو د شر او د خیر ماده ظهور تراشي، هغه چې کومنو وجود تراشي او پته ولګي چې کم خیر دی او کم شر دی. څوک د خیر د لپاره کوشش کوي، څوک د شر د لپاره کوشش کوي. نو دک ماده چې کومنو دا وجود تراوستل ضروری وو. په دغه بنیاد باندې الله تعالی چې کومنو دغه لار اختیار کړه د آدم علی السلام د جنت نه را کوزیدو لپاره. فرمایي قلنا اوی وتمنګا اهبتو کوشي لومبه خو تمخ کی وی کوشي نه په غوسه کې وته وی د زورونې په تور باندې چې کوشي د جنت نه تاسو ته ما ویلو چې دا میوه به نه خورئ، بیا هم تاسو چې کوم نه دا وخوړه کوشي ځئ. هغه د عتاب په دور باندې بیا چې آدم علی السلام توبه وباسله، الله ولا توبه قبول کړه. نو دا غي نرستو دا حکم چې کله بیانېږي نو دا د عتاب په تور باندې نه دی بلکې دا د اصل مقصد په بنیاد باندې دی چې د کم مقصد لپاره الله انسان پیدا کړی دی. قلنا او وتمنګا اهبتو کوشي تاسو منها د جنتنا جميعا طول فإما يأتينكم پس هر کله چې راشي تاسو سره مني زما د طرفنا هدن هدایت، یعنی زما د طرفنا حکم نازل شي. فمن تبع هدايا پس چا چې تابعداري وکړه زما د هدایت یعنی زما د احکاماتو، ځکه د الله تعالی احکامات باندې عمل کول د سراسر هدایت ته. لکه موږ د الله حکم دی، روزه د الله حکم ده، ښه کارونه د الله حکم دی، د ناکار کارونه ځان ساتل دا د الله حکم دی. نو د الله تعالی حکم منل په هغې باندې عمل کول دا سراسر چې کوم دا هدایت دی او دا د انسان د نجات سبب او ذریعہ ده. نو ځکه الله وایي فمن تبع هدایا، چا چې زما د هدایت تابعداري وکړه فلا خوف علیهم نو اس یره بنوي په دای باندې ولا هم يحزنون او نه بچ کوم دی غمجن کیږي.
نو څوک چې د الله تعالی په احکاماتو باندې مزین شو، عمل پې وکړو او د هر قسمه ګناه نه ځان وساتو، نو الله تعالی وایي چې زه به دته 2 انعامه ورکم، 2 فایدې ورکم. یو به په ده باندې څه یره نه وي، څه خوف خطر به نه وي، او بل به دی پریشانه کېږي نه، غمجن کېږي به نه. ځکه د خوف تعلق دا ته سیأتي سره دی، یعنی راتلونکي وخت سره دی، یعنی آینده دور کې چې کوم را روان دی نو دته به څه پریشاني نه وي. او د حزن تعلق مافات سره دی، که یو شی د ده نه پوت شي نو د سره به د څه غم او پریشاني نه وي. نو د خوف او د حزن چې کوم مفسرین 2 معناګانې کوي. یو معنی دا کوي چې د خوف تعلق راتلونکي وخت سره دی او د حزن تعلق تیر شوي وخت سره دی. لکه د دې مثال داسې دی چې لکه یو سړی مجرم وي، جرم یې کړی وي او هغه جرم د هغه سنګین وي، صح جرم یې کړی وي او هغه پولیس والا راونیوي، نو دی پولیس په موبایل کې ناست دی، خو دی په زړه کې اوس په یره کې دی چې بھئی دی ما بوځي هلته کې، نو خامخا دی خو ما پرېږدي نه، دی خو ما وایي په ما باندې به ریمانډ اخلي. نو په لاره کې چې د باندې کوم اوس کومه پریشاني ده نو ته خوف وایي. ځکه راتلونکې چې کومه شپه را روانه ده په ده باندې یا تاڼې ته دی بوځي پولیس والا، نو دی به خامخا وایي ځکه دا جرم داسې سنګین دی چې دی به هغه یې پرېږدي نه. نو دی اوس په ګاډي کې هغې سره ناست دی، خو دی په زړه کې کرل ریبل کوي چې هلته کې به دی ما بوځي، دی به چې ما سره پته نه چې څه به کوي را سره. نو دا راتلونکي وخت باندې چې په انسان باندې په زړه کې کوم غم راځي دې ته خوف وایي. او حزن دې ته وایي چې یو څیز د تا نه پوت شي او ته په هغې باندې پریشانه شي. لکه یو قیمتي موبایل در سره دی او هغه د نه رک شو، ستا په زړه کې غم دی، پریشانه چې اوهو دا خو ډېر قیمتي موبایل و، د ډېرو پیسو هغه زما نه رک شو، نو دې ته حزن وایي. نو الله تعالی وایي چې ستا باندې به چې کوم راتلونکي احوال دي د هغې یره به در سره هم نه وي، او چې کوم څیزونه شاته تیر شوي دي د هغې یره به در سره هم نه وي. او بعضې فرمایي چې د خوف تعلق د انسان خپل نفس سره دی، یعنی په خپل ځان باندې به پرواني، او د حزن تعلق دا په بل باندې یعنی په بل باندې به پرواني. لکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه السلام سره په غار ثور کې چې وو، نو چې کله هغه دشمن د غار هغه خولې ته راورسېدو، نو په دغه وخت کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ډېر زیات پریشانه شو، خوفزده شو، او دا یره چې په زړه کې خوف راغی نو دی په خپل ځان نه وه، وی اسنه که چېرې دشمن مونږ معلوم کړو نو یره په پیغمبر علیه السلام چې اسنه چې پیغمبر علیه السلام ته دی څه نقصان ورسوي. انو پیغمبر علیہ السلام متوي لا تحزن ان الله معنا، یریګه ما څه خوب پړه کې مارو الله تعالی مونږ سره دی. نو د دې نه دا معلومیږي چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خپل ځان پروا نه وه، ټول فکر دا د پیغمبر علیہ السلام و. نو د خوب تعلق د انسان خپل ځان سره دی، او د حزن تعلق چې کوم دا په بل باندې وي. نو دا یې ښه معنی ده چې د خوب تعلق یعنی آینده سره دی، چې آینده کې پتا باندې کوم حالات راځي، لکه بالفرض په انسان باندې به د قبر منزل راځي، د قیامت حالت به راځي، د آخرت منازل چې څومره هم دي د سره به څه خوف او څه خطره په د باندې نه وي. او دک رنګې په دنیا کې هم که تا نه یو شی پوت شي، تا ته څه تکلیف یا پریشانی راشي، نو الله تعالی وایي چې ستا زړه به مطمئن وي، تا باندې به هېڅ غم نه وي، څه پریشانی به نه وي، د دنیا په تلو په راتلو به تا ته څه پریشانی هغه نه راځي. دا د نیک او د کامل د ولی علامه ده. نو په دې کې الله تعالی وایي چې څوک زما د احکاماتو تابعدار وي، زما احکاماتو باندې عمل کوي، په هغې باندې به نه چې کوم نه نو د آینده ژوند سیره وي، چې آینده په قبر کې به را سره څه کېږي په میدان حشر کې، ځکه هغه عمل داسې کړی دی چې هغه به زړه مطمئن وي چې زه به دقه ځای یم خوشحاله یم، هلته کې به هم خوشحاله یم. او نه به چې کوم په دنیا کې که هغه باندې څه امتحان راشي، څه حالات راشي، څه پریشاني راشي، د هغې فکر به ورسره هم نه وي. دا د چا دپاره دا چې کوم اولیاء الله دي، بزرگان دي، او د الله تعالی په احکاماتو باندې څوک عمل کوي، د هغې دپاره دا انعام الله تعالی مقرر کړو. فمن تبع هدایا، چا چې تابعداري وکړه د هدایت زما، فلا خوف علیهم، نو هېڅ یره به نه وي په دی باندې، ولا هم یحزنون، او نه به دی پریشانه کېږي. والذین کفروا، او هغه کسان چې کفر یې کړی دی، وکذبوا، او تکذیب یې کړی دی، بآیاتنا، په آیاتونو زمونږ باندې، اولئک اصحاب النار، دغه خلک دا ملګري د اور دي. کم خلکو چې زمونږ د احکاماتو نه انکار کړی دی،
د هغې تکذیب یې وکړو د هغې مخالفت یې وکړو لکه یو د الله حکم نه منل دي یو په هغې باندې عمل نه کول دي کې فرق دی اوس یو سړی دی مونځ مني چې دا د الله حکم دی خو کوي یې نه لکه چاته وایي لکه مونځ له راشه وایي ښه درځم یا کله وایي کپړې مې پلیتې بس وایي درلم نو دا ورته پته چې دا د الله حکم دی مني یې خو عملا نه کوي نو دې سره دی ګناهګار شي خو دی کافر کېږي نه اوس که یو سړي ته وایي چې لکه مونځ دی چې دا مونځ پکې څه شي یاره مونځ نشته مونځ پرېږده یا ورته وایي لکه روژه نه وي دی چې دا روژه پکې څه شي لکه چټ د الله تعالی د حکم نه انکار وکړي نو دا کفر دی نو یو د الله تعالی د حکم باندې عمل نه کول دی نو دا معصیت او ګناه دی یو د الله تعالی د حکم نه انکار کول دی د هغې تکذیب کول دی د هغې مخالفت کول دی نو دا کفر دی نو کوم انسان چې د الله تعالی د آیاتونو نه د الله تعالی د احکاماتو نه انکار وکړو الله تعالی وایي چې دی به همیشه دپاره په جهنم کې وي ځکه دا کفر دی د کفر وکړو د کفر سزا خلود په النار ده همیشه به دی په جهنم کې وي نو دی به ملګري د اور وي لکه څنګه چې ملګري له لاس ورکوي غاړه وله ورکوي دقسې به جهنم کې دی له دا اور داسې غاړه ورکوي دی سره به دا اور بالکل پیوس وي اولئک اصحاب النار دغه خلک دی ملګري د اور دی هم فیها خالدون او دی به همیشه وي په دې اور کې بیا ورته ورکوي قلنا اویوته مونږ دی ته آدم علیه السلام بی بی حوا ته اهبطو کوشئ تاسو منها د دې جنتنا جميعا ټول فاما ياتينكم فسحر کله چې راشي تاسو ته مني زما د طرفنا هدن هدایت یعنی احکامات فمن تبع هدايا چا چې تابعداري وکړه زما د هدایت زما د احکاماتو فلا خوف عليهم نو اس ير بنوي په دای باندې ولا هم يحزنون او نه بدای غمجن کیږي والذین اواکسان کفروا چې کفر کړه دي وکذبوا او تکذیب کړه دي بیااتنا په آیاتونو زمونږ باندې اولئک دغه خلق چې دي اصحاب النار هم دای ملګری د اور دي هم فیها خالدون او دای په دې اور کې همیشه وي